خاون خپل ښځه کینیډا ته په سټوډنټ ویزا باندې ولېږله چې کله هغه هلته ورسېده نو خپل خاون یې په ځای باندې بلاک کو. نو اوس سړی جاړي او انصاف غواړي. نو انصاف د چا نه غواړي چې په خپل لاس باندې خپله ښځه کینیډا ته ولېږله. په 2018 کې دې دواړو واده شوی دی. د ښځې د خاوند ته وویل چې زه لایق یم او ما له سبق ویل پکار دی او زه کینیډا ته ځم د هاي ایجوکیشن دپاره. سړي ورته ویل چې ټیک ده بس ته لاړه شه بیا به مالم ویزه وکړې او زه هم درپسې درشم. ښځې ورته ویل چې ټیک ده. سړي ول خپل جایداد وغیره خرڅ کو تقریبا پاکستاني 1 کروڑ روپۍ په دې باندې ولګولې او ښځې کینیډا ته ولېږله. چلته یې کله لاړه نو په هغه ټایم کې ښځه ډېره زیاته خوشحاله وه د خپل خاوند سره ډېر زیات په خوشحالۍ خبرې اترې کولې. خو د هغې نه بعد قصه الټه شوله چې لږ ډېر وخت وشو نو د ښځې خاوند سره اختلافات پیدا شو او ښځې به په وړه خبره او په معمولي خبره د خپل خاوند سره بحث مباحثه کوله او خبرې به ورسره ډېرې زیاتې ګرمېدلې. خیر وخت تېرېدو په اخره کې د خاوند ورته ویل چې ما له هم ویزه وکړه او زه درځم. هلته به ټوټل خپلې مسالې ورڅه ټیک ټاک وو. خو ښځې ورته ویل چې نه زه ته هلته نشم راوستلی او زما سره دومره پیسې یا مطلب زه دومره سټیبل نه یم چې زه دلته تا راولم. خیر ښځې خو دغې خبرې نه انکار وکړو. خو بهرحال خاوند یې د څه ادر سورسز استعمال کړه او د هغې په ذریعه باندې خاوند ته پته ولګېده چې دغې دا ښځه هلته کې د بل چا سره په تعلق کې ده. هغه نه بعد سړی ډېر زیات سم لیونی شو او خبره یې چې ورسره ګرمه کړه او خبرې ورسره شروع کړه چې ته هلته کې ما د دې دپاره لېږلې په تا باندې ما دومره خرچې وکړې په تا باندې ما دومره پیسې ولګولې او ته چې هلته کې لاړې تا زما سره دومره غټه بې وفایي په دغه ځای کې وکړه. خیر ښځه راولګېده او ډایرکټ خپل خاوند بلاک کو په هغه ځای باندې. اوس دا کیسونه په انډیا کې ډېر زیات مخې ته اکثر راځي دغه شانته کې. دا کیسه ډېره زیاته پخوانی شان وه خو دې څه سورسز انفارمیشن ما سره نه و چې اوس راته کوم انفارمیشن میلاو شو د هغې مطابق مې ستاسو سره شریک کړه. هغه د موی والا کیسه د انډیا د کس سره شوې ده. نو مطلب په دې کې دا خبره کول غواړم چې ته خپله ښځه خیر دا خو انډیا والا یې دومره څه مسله نه کوي. پښتانه خو داسې شی نشي کولی چې ښځه یوازې ولېږي هلته کې. نو چې دا کیسه دې کوله په خپل لاس باندې ښځه هلته کې لېږله نو دا کیسه خو بیا تاسو سره کېږي. خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله میلاوي کې ویډیو کې تر هغه د مال را کې اجازه د الله په امان.